د خپلې نوکر سره غلط کار په زبردستۍ باندې وکولو چې دغه د نوکر زړه نه و، خو د څو پیسو په خاطر لالچ یې ولې د څو پیسو لالچ یې له ورکړو، نو دغه نوکر یې ورته یعنې غاړه کېښودله. راځئ مینه وال دغه ویډیو تاسو موږ سره کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره ګټه چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو نن سبا ډېر سخت غربت او شپې ورځې دي، او څوک چې څه وکړو، خو عزتمنو ډېرو کسان چې دي نو خپلې ښځې خو د پردي کور ته د کار دپاره ځي او دغه شانتې کارونه کوي. عزتمنو چې دغه شانتې په سیالکوټ کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده چې یوه غریبه ښځه چې خاوند یې یعنې نشهیي دی، نشې کوي د خپلو بچو په خاطر باندې چې یعنې د دې دپاره عزتمنو د پردي په کور کې یعنې کار کوو چې زه په بچو باندې تعلیم وکړم او ښه تربیت وله وکړم او د خېټې غم وله وکړم. چې عزتمنو دغه جینۍ سره چې ده دغه د کور مالک عزتمنو په زبردستۍ باندې یعنې غلط کار کوي، چې اخره کې عزتمنو د 500 روپیو لوټ یې ورته ورکړی دی، ورته ویل چې ګوره ته زما زړه خوشحاله کړه، چې څه غواړې زه به تاله یعنې درکړم. اخر عزتمنو جینۍ چې دی نو سوچ کړی دی چې یعنې دغه ټوله ورځ زه دغه شانتې یعنې وکارېږم زه 15 منټه دې ځان به ورته ونیسم. عزتمنو یعنې دغه مالک ظالم چې دی نو دغه جینۍ یعنې دغه جینۍ د مجبورۍ ته خو هم نه دي کتلي او دغه جینۍ یعنې رانیولې ده او په زبردستۍ ورسره یعنې غلط کار کړی دی. عزتمنو داسې کار داسې وخت راغلی چې څوک یعنې د کور نه باد ته خو وتلی خو هم نه شي د کار په نیت باندې، ځکه عزتمنو چې دې کې داسې ښځې دي چې د دوی سړي نه وي کور کې، سړي د سره وینې د کاروبار دپاره څوک وي نه، نو دوی مجبوره شي په پردي کور کې کارونه کوي. نو عزتمنو د دغې نه خو مې یعنې خلک ووتل. الله تعالی دې داسې کسان نوس نابود کړي چې دغه شانتې غلط کارونه کوي او د پردي تورسرو ته لاسونه واچوي. زموږ ولسي عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دې ځای پورې، د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره ګټلی هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.